بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أخبرنا بالخصال التي تعرف بها المنافقين. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نه پوښتنه وشوه چې هغه خصلتونه ورته وښیه، هغو خصلتو هغو صفاتو متعلق موږ ته خبر راکړه چې هغوی په ذریعه انسان منافقین پېژندي. داسې وایو چې یوه منافق پېژندګلوي به څنګه کوي چې هغه کې کوم صفات ورکوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه روایت کې څلور داسې صفاتونه ښیلي دي چې هغوی په ذریعه انسان منافق پېژندی شي چې پلانکی کس منافق دی یا مؤمن دی. البته مؤمن سمکار نشته، خو کوم یو کس چې منافق دی هغه کې کوم صفات ورکوي. یعنې مطلب ده چې که چیرې ته غواړې چې یو منافق وپېژندې چې دا کس ته ما سره منافقت کوي یا حقیقت کې دا کومه خبره ده کوي هغه صحیح دی، یا داسې وایو چې دا کس چې کوم مثال ډېر زیات المنځونه روژې خو زکاتونه ډېر کوي، آیا د حقیقت کې اندوره پرهیزګار دی یا نه منافقت ته کوي، منافق دی. د څلور صفات رسول الله ښیي چې که چیرې دا چا کې ورکوي هغه کس منافق دی. هغوی نه اول: من حلف ففجره، زیات قسم خوري یا تخلف کوي. یعنی قسم باندې قسم خوري، تخلف کوي. امام زمان قسم خوري، قرآن قسم خوري، خدای قسم خوري، اهل بیت قسم خوري، زیات قسمونه خوري. و دی په باوجود چې زیات قسم خوري بیا هم د خپلې خبرې خپل قسم مخالفت کوي، هغه باندې عمل نه کوي. مثلا وایي چې ما په خدای باندې قسم دی چې بله به زه دا کار تا ته کوم، چې بله هغه کس بیا کسې هم نه کار کوله، خو بله پرېږده چې بیا یې وجود هم نه ورک کړي، بیا برېښي نه. څنګه چانې د قرضه دی خدای باندې مو قسم دی چې بله درته قرضه در کوم، چې بله بیا ټلیفونه باندې وي، چې بله بیا ملاقات یا نه وي، بیا یې کسې هم نه، چې بله راشه پلانکي ځای کې پلانکی کار به درته کوم، چې بله چې ویر شي هغه هلته سره نام و نشان هم نه وي. نو دا کس زیات قسمونه خوري و بیا خپل قسم باندې عمل هم نه کوي، دا منافق دی. دویم کس: ومن عاهد فغدره، وعده وکي بیا خپلې وعدې عمل نه کوي، غدري کوي انسان سره. همیشه د پاره کوم کس چې غواړي چې منافقت وکي هغه همدا شوي، وعدې باندې وعده کوي، عمل ور باندې نه کوي، تخلف کوي خپلې وعدې نه. دریم صفت: ومن حدث فکذبه، چې کله هم صحبت کوي خبرې کوي درویغ یایي، خبرې باندې درویغ یایي. متاسفانه ځینې کسان خو داسې دي چې خپلو درویغو باندې شرمېږي هم نه، دوره حده پورې درویغ یایي. ته اوسه کښېنه یوه خبره ورسه وکړه، هغه پنځه اوسې خپل ځانه جوړوي. یا واقعا ځینې دوره حده پورې اکسپرټ دي درویغو کې چې خپلو درویغو نه دوره حده پورې اعتماد وي، دوره حده پورې اعتماد سره درویغ یایي چې موږ غوندې کې صدا کس کوي هغه ډېر زر ورباندې اعتماد کوي چې دا بالکل حقیقت دی. نو منافق کس هغه یې چې کله هم صحبت کوي، خبرې کوي، گفتگو کوي، هغه درویغ یایي. دا هم د منافقانو علامت دی، درویغ ویلله. څلورم: ووعد فاخلف، وعده وکي و بیا هم هغه باندې عمل نه کوي. البته ما ومن عاهد هغه هم ما معنا وعده وکړه، هغه عهد ته یایي. عهد وکي بیا خپل عهد شکني کوي. بالاخره عهد و وعده خپل منځ کې فرق نه کوي، یوه خبره ده، خو که دقیق فرق مو بیان کړو هغه دا. مثال یو عهد وکي، یو وعده وکي. عهد وعده بیا مثال البته و عهد کې یو قرارداد یو اگریمنت وي، وعده کې قرارداد اگریمنت نه وي. مثلا لکه دوی کمپنۍ خپل منځ کې اگریمنت کوي چې مثال دوره مدت پورې به موږ به هم خپل منځ کې کار کوو،
هغه یو کس بیا خپل اګریمنټ مخالفت وکړي، هغه مثال څه عهد شکني وکړي، اګریمنټ مات کړي، دې ته عهد یې عهده یعنې اګریمنټ کول، چا سره قرارداد لیکل، هغه قرارداد بیا متول. و اخریز کوم دی ووعد فاخلف، وعدې کول، وعدې نه بیا عمل نه کول. دا خو دې ځای کې شو. یو روایت شپږم هغه خود رسول الله نه نقل کوي عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كن فيه ثلاث فهو منافق وإن صام وصلى. دا روایت واقعا ډیر عجیب روایت دی. اول روایت کې څلور صفات بیان کړي دي، خو دوره سخت الفاظ نه ویلي، صرف دای څه دا څلور صفاتونه چا کې ورکوي هغه منافق دی. قسم زیات خوري، عهد شکني کوي، دروغ یایي، هغه نه علاوه وعده خلاف ورزي کوي. دویم روایت کې شپږم والا رسول الله روایت کوي چې کچېرې چا کې دا درې صفات ورکوي هغه منافق دی، اگر چې زیات المنځونه ویلې نه کوي، زیات روژې ویلې نه ساتي، و زعم انه مسلم، او دا ګمان کوي چې زه مسلمان یم، مؤمن هم نه مسلمان، یعنی اسلام نه هم وته دی، یعنی هغه اسلام هم مشکوک دی. یعنی که انسان گناه وکړي، گناه وجه نه ایمان دایره نه خارج کیږي، خو مسلمان دی. ودای څه و زعم انه مسلم، یعنی اسلام یا مشکوک دی. دا سخت روایت دی. هغه درې صفات کوم دي؟ هغه اندوی سره ملته جولته صفات دي. اذا اؤتمن خانه، امین جوړ شي چې ور باندې باور وکړي، امانت سره کېږدوي، هغه خیانت کوي. و امانت صرف چا سره پیسو کې خلل، چا سره مال و اموال و متاع کې خلل، دا صرف امانت کې نه راځي. ځنور کې یو راز، یو مؤمن دی، تاسو یوه خبره راز کې وکړله، دا هم راز کې راځي. یو مؤمن عرض و عزت چې تا باندې یې وسپارلو، هغه هم راز امانت کې راځي. البته انسان په کار د خپل راز بل چاته ونهی، ویلې چې راز تعریف هم انده د عربی کې چې السر هو ان یبقى سرا، راز د یای انده چې هغه سري و راز پاتې شي. چې کله راز د بل ته ویل هغه راز پاتې نشو، سر د کله بل چاته افشا کړلو هغه بیا سر پاتې نشولو. خو بالاخره که تاسو چا یو راز وویله، یوه سري قصه یې درسره وکړله، دا کیسه ته بل چاته حق نه لري که چیرې وده که دا هم امانت کې خیانت حسابېږي. تاسو چې یو امانت کېږدوي، یو راز درسره وایي، هغه ته افشا کې ظاهره کې بل چاته وایي، دا هم خیانتکارۍ کې رسي. و دا صفت چا کې ورکوي رسول الله چې هغه منافق دی، اگر چې ډېر زیات المنځونه، روژې و خمس و زکاتونه دا ویلې نه ورکوي، و ګمان کوي چې زه ټول نه زیات مؤمن متدین یم. دویم صفت اول حدیث کې هم اذا حدث کذبه، کله هم خبرې کوي دروغ یایي. و اخري صفت و اذا وعد اخلف. دا دوه صفات پاس کې هم بیان شوي، د یو کې اضافي شو چې اذا اؤتمن خانه، چې کله هم امین جوړ شي خیانت کوي. یعنې داسې وایي چې موږ 5 صفات د منافق پېژنګلۍ 5 صفات دي. اول قسم زیات خوري، بیا قسم نه عمل نه کوي، متوي. دویم عهد شکني کوي. دریم دروغ یایي. څلورم وعده خلاف ورزي کوي. پنځم امانت کې خیانت کوي. بس دا 5 صفات څه که چا کې ورکوي هغه منافق دی، اگر چې ډېر زیات المنځونه، روژې، خمس، زکاتونه دا ویل نه کوي. خپله ګمان کوي چې زه مؤمن یم، خو حقیقت کې به هغه مؤمن نه وي، هغه منافق دی.